بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ویډیو د یو اهمې موضوع متعلق ته او هغه ده چې ارطغرل ډرامه چې کوم دی نو ارطغرل دا ډرامه کتل دا څنګه دي نو ډرامه فلم وغیره دا خو ټولو ملګرو ته پته ده، ټولو عوامو ته پته ده چې کتل ګناه ده، خو بعضې علما کرام چې کوم دی نو ردی هغه یو قسم لا مباح ورته وي، یو قسم لا جایز ورته وي. دا نه، لیکن اکثر علما کرامو مفتیان کرامو چې تاسو لیدلي دي نو هغوی د دې باره کې څه فرمایي انشاءالله په دې ویډیو کې به هغه موږ خبره کوو. زموږ عزتمندو یو خو فلمونه ډرامې او بالکل مکمل ګناه ده او هغې کې ګانې بجانې، هغې کې ساز سندرې پښتو اردو انګلیش وغیره وغیره څومره یو ژبه کې چې کومه ډرامه ده فلم دی نو هغه د ګناه هغې کې خو سره شک نشته. لیکن آیا خبره په دې کې ده چې دا کوم اسلامي ډرامه ورته دی وي او دی وی د اسلام په نوم باندې جوړه ده، دې کې چې کوم دی نو لکه هغې خپله خبره کوي چې یاره دې کې یو تاریخ مونږ ته ښیي او په دې کې زموږ ذهن سازي کېږي د دې نورو فلمونو مخالف، لکه هغې کې زمونږ ذهنونه خرابوي، هغې کې زمونږ چې کوم دی نو زنانه او د هغې بې پردګي هغې کې نور خبره کېږي، لیکن دې کې ذهنونه سمیږي په دې باندې او دې سره یو تاریخ یو واقعات چې کوم دی نو هغه ذهن ته راځي. طیب اردگان چې کوم دی د ترکي چې کوم صدر دی نو هغې چې کوم دی دا ډرامې ته چې کوم دی نو یو قسم د طول او دا ورکړی دی او هغې د دې انتخاب کړی دی هغه ډرامه چې کوم دی دوی په خپله باندې هغه کوي. نو آیا هغې وایي چې نه څوک اخبار ګوري، نه څوک چې کوم دی کتاب ګوري، نه څوک چې کوم دی رساله ګوري، نه څوک داسې بیان وغیره اوري، لیکن دا ډرامه چې کوم دی موږ دا ویډیو په دې نیت باندې داسې جوړوو چې لکه خلک د دې نه مطمئن چې خلکو له پته ولګي چې آیا دا اسلامي تاریخ څنګه تېر شوی دی، نو د دې هغه نقشه چې کوم دی نو ذهن ته راشي. نو د دې متعلق چې کوم دی دې کې خبره کوو. زموږ عزتمندو ډرامه او فلم وغیره دا چې کوم دی د یو څو شیزونو نه خالي نه ده. یو خو دا چې دا دروغ وي پکې خیال مو دی، دویم دا چې خامخا په ډرامه او فلم کې چې کوم دی نو دا ګانو او د ساز وغیره چې کوم دی نو اواز راځي، او دریم وغیره دا چې په دې کې زنانه هم شاملې وي، ځکه چې د دې نه بغیر د ډرامه او فلم جوړولی نه شي. نو دا یو څو خبرې په دې کې شته، په دې باندې خبره کوو. تاسو به وایئ چې یاره دې کې چې کوم دی دا دروغ څنګه راځي. نو زه چې کوم دی ستاسو نه معلومات کوم چې انسان مونږ او تاسو وګورو په دې کې یو کس وایي یاره دې مونږ دا قتل کو، خیال مو دی، نو آیا هغه کس خو دې قتل کړی نه دی که نه؟ دا دروغ شو که نه شو؟ یو. دویمه خبره ده چې یو کس دی وایي چې دا زما رور دی، دا زما خور ده، نو ته به وایې چې یاره دا په اسلام کې خلک چې کوم دی نو یو بل د خلک وایي چې دا زما رور دی، دا زما خور، لکه حدیث شریف کې المسلم اخو المسلم، نو بیا څنګه؟ نو خبره خو دقه شوه چې صحیح شوه. خو چې اوس یو کس وایي چې دا زما ښځه ده، دې سره به څه کوې؟ یو کس وایي دا زما پلار دی، نو دې سره به څه کوې؟ نو په دې وجه باندې دې کې دا ټول دروغ چې کوم دی نو راځي. یو خبره شوه. دویمه خبره په دې کې دا ده چې ګانه بجانه دا ساز دومره په موبایل باندې اکثر چې کوم دی نو ویډیوګانې دا اسلامي ویډیوګانې به راغې نو چې مونږ به وکتو نو په هغې کې به چې کوم دی نو دا ساز لګېدلی ده. که نو مونږ له خو پته ونه نو مونږ ملګرو له وایي چې دې سره دا ساز ولې لګوي، نو مونږ له بیا ملګرو وي یا چې کوم دی وروڼیانو یا داسې نور کسان راته ووایي چې یاره دا خو چې کوم دی نو د پلانکې ډرامې چې کوم دی یو ډرامه ده او د هغې چې کوم دی نو دا ساز چې کوم دی جوړ شوی دی. او باقي دا مونږ خو تصویران وغیره لیدلي دي چې دا تصویران دي په چپسو باندې په نور څه باندې تصویران هم راځي، نو مونږ چې وکتل نو واقع دي کې هغه تصویران چې کوم دی موجود وي، دا ډرامه ده او په دې کې دا ساز دی مشهور ساز دی، نو په دې خلک نور ویډیوګانې اسلامي بیاناتو وغیره سره چې کوم دی دا ساز لګوي. نو ساز خو اگر چې لکه مناسب نه دی خو ګناه ده، خو دې چې کوم دی نو هغه هم کړی دی. نو په دې وجه که دې کې ګانه بجانه نه وي خو دا ساز چې کوم دی نو دا هم چې کوم دی نو جایز نه دی، د دې حدیث کې ممانعات راغلي دي. او درېیمه خبره په دې کې باندې ښځې دي، نو که ښځو دی وایي چې یاره ښځو پکې ځان پټ کړی دی، نو که پټ کړی هم دی نو مخ خو ښکاري که نه، نو مخ له کتلو کې ګناه ده. نو په دې وجه زموږ عزتمندو د دې ډرامې نه چې کوم دی اجتناب ضروري دی. کومو مفتیانو چې د جواز فتوا نه راورکړې وړې د جواز فتوا کومو مفتیانو د دې د جواز فتوا ورکړې ده، نو هغه جواز فتوا نه راغواړي زموږ عزتمندو، هغه چې موږ په صحیح سمج سره وولو. ما خپله د مولانا مفتي طارق مسعود صاحب دعوت برکاتهم العالیه د هغې چې کوم دی نو بیان ما واورېدو، هغې کې دا خبره کړې ده، د هغې خلاصه او مطلب دا دی
چې مونږه دا ډراما وغیرہ نه ګورو، فلمونه دې نه من راغلي دا نه ګورو. خو که چېرته یو کس فلمونه ګوري، ډرامې ګوري، د پښتو، د اردو، د انګلیش وغیرہ فلمونه ګوري او صبرېږي ته نه، نو د هغه فحش فلمونو نه، دا ګنده او د ذهن خرابېدو فلمونو نه، د ډرامو نه، د هغې نه بیا پکار دا چې یو کس منې کېږي نه په ځای دا ګوري، نو زه څه نه څه فایده خو پکې شته که نه، هغې کې خو 1% فایده هم نشته، او دې کې خو کم سے کم یو 10-15-20% فایده خو شته که نه، اگر چې نقصانات هم دي خو فایده هم شته. خیال مو دی. بعضې پکې خلک بیا دا خبره هم کوي چې دې ډرامې دا چې کوم دی نو مسله ده چې کله دا ډرامه څوک ګوري نو دا نور فلمونه ډرامو ته بیا زړه نه کېږي. دا هم د فایدې خبره ده واقعي چې دغه فلمونو ډرامونه سړي زړه موړ شي، دا ښکلې خبره ده. هغه ډرامو کې او فلمونو کې څه دي، موږ له چې کوم دی نو زنانه تصویران رامحله کوي او موږ له پکې راښیي چې یاره تاسو دې ته چې کوم دی نو وګورئ، د هغې چې کوم دی بدن ښکاره کوي، په یې باندې دي پیسې ګټي، د هغې هغه اعضا ښکاره کوي چې هغې ته کتل ناروا دي، ګناه ده، او دې موږ له دا رامحله کوي. په دې سره چې کوم دی نو هغه ترتیب نن سبا زموږ معاشره کې څومره خرابوالی دی، نو که موږ سوچ وکړو زموږ عزتمندو دې ډرامې او د فلمونو د لاسه دی څه چل دی، یو هلک جینۍ خوښه ده نو هغې څه چل وکړو، هغه چې کوم دی نو هغه جینۍ بل ته ورکړه، نو بس هلک ولګېدو، هغه چې کوم دی نو هغه بل هلک یې وویشتو، یا زهر واچول، یا جینۍ زهر واچوي. دغه ټول ترتیبونه چې کوم دی خلک د ډرامو نه دا زده کوي زموږ عزتمندو، اکثر ترتیبونه، اکثر دا چال چې کوم دی او دا ټول چې کوم دی نو دا خلک د ډرامو د فلمونو نه زده کوي. او دې سره سره زموږ عزتمندو که موږ تاسو سوچ وکړو نو زموږ نن زنانه، زموږ میندې خویندې عقل لباس اختیاري کم لباس چې دي ته په ډرامو کې په دغه کې هغه شوګانو کې چې کوم دی نو ښودلی شي او هغه دې چې کوم دی نو اختیاري، نو دا څومره د نقصان خبره ده زموږ عزتمندو. په دې سره زموږ اسلام کې چې کوم دی نو هغه ډېر لوی نقصان دې ته په دې باندې میلاویږي. زموږ عزتمندو کافران او غیر مسلم خو پرېږده، خو زموږ مسلمانان په دې کې مخکې دي. موږ په سوچ او فکر کوو زموږ عزتمندو چې موږ د دې نه ځان وساتو. که چېرته موږ د دې نه ځان ونه ساتلو نو زموږ دپاره تباهۍ د اسباب دي او بیا به مې زموږ عزتمندو موږ خپل کشران، مشران، رونه خویندې به له دې نه منې کوو چې یار دا ډرامې دا فلمونه له دې نه چې دي اجتناب وکړي. نو که چېرته اجتناب کوي خو ټیک ده که نه کوي دا ګناه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا حدیث مبارک دی او کتابونو دا خبره ډېر لیکلې ده چې بعضې خلک په چې کوم دی نو په ګانو بجانو باندې ویده شي چې سهار راپاڅي دي به حزیران او شادوګان جوړوي. نو تپوس وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو صحابه کرامو چې الله رسول دوی به کلمه نه وایي، دوی به مونځ او حج نه کوي. ولې نه؟ دوی به مونځ او حج او زکات هر څه کوي زموږ عزتمندو، لیکن دوی وده کېدل په ګانو بجانو به وي. نو چې راپاسي نو په ګانو بجانو باندې به راپاسي وده کېدل به دي، په دې وجه دوی به شادوګان او حزیران جوړېږي. نو دا ګانه بجانه اورېدل دا ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي روانو نو هغه چې کوم دی نو غوږونو کې چې کوم دی د ګانو بجانو د ساز د وجې نه ګوتې ورکوي چې د اواز متن راځي. څومره د افسوس مقام دی زموږ عزتمندو. بیا بعض خلک وایي یاره یو ځینې چې کوم دی نو په ډنګ نو ښکلې ښکاري او غم چې کوم دی په ژړا ښکلې ښکاري. زموږ عزتمندو دا ډېره غلطه خبره ده، بلکې غم او ښادي دواړه د الله تعالی چې کوم دی نو په عبادت کې د الله تعالی چې کوم دی نو په احکاماتو کې تول پکار دي. که چېرته غم راغو مونږ چې کوم دی نو په یې باندې صبر وکړو، الله مونږ له دې بدله راکړي. او که چېرته ښادي راغله نو دا ښادي را باندې الله راوستله. دکه زوی دکه اجینې دا تر چا درکړي؟ دا الله درکړي. الله شکریا ادا کول پکار دي زموږ عزتمندو. الله پکې خفه کول نه دي پکار. ګوره په ګانو بجانو سره مونږ الله تعالی خفه کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې اطاعت نه مونږه رسو کېږو، دا څومره د نقصان خبره ده. د مونږ له پکار دا چې مونږ څه وکړو دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو، د شریعت په روح سره چې کوم دی دا وکړو. ولې صحابه کرام ودونه نه دي کړي؟ ولې زمونږ مشرانو ودونه نه دي کړي؟ زمونږ اکابر علما کرام ودونه نه دي کړي؟ دوی ودونه ولې بغیر چې کوم دی د ډنګ نه شوي، خو ښکلي ودونه شوي، لیکن هغې کې فایدې هم زیاتې دي. خو چې نن سبا زمونږ ودونه هر څه په ډنګ باندې وشو، سبا چې کوم دی جنګ جګړې او عاید نقصانات بیا ډېر وي. نو زموږ عزتمندو خواست مې دا دی، درخواست مې دا دی چې مونږ د ګانو بجانو د فلمونو نه او دا غنه چې کوم دي ځان وساتو. نن سبا خو داسې یو رواج دی چې اکثر چې کوم دی نو ګوري دا نه ګوري چې دا جومات دی او دا حجره ده، بس هر ځای کې چې کوم دی لګیایي او بیا څومره فضا چې کوم دی ګډه کړې ده د نورو خلکو دا اجراګانو دا نور هلڅو چې دا څومره معاشرې چې کوم دی تباهۍ سبب ګرځي. په یو حجره کې په ښکاره باندې داسې یو قسم لا زناکاري کېږي او زموږ مسلمان چې کوم دی پکې خاموشي اختیاروي. نو خبره مو کوله د اړتاول ډرامې د وجې نه زموږ عزتمندو دا ناجایز ده چې موږ ته ځان وساتو. که هغه خلک څنګه چې مفتي صاحب فرمایلي دي، که هغه خلک چې کوم د فلمونو ډرامونه نه منې کېږي نو که هغې د هغې په دا ډرامه کېږي نو ګزاره به کېږي. دا نه چې دا جایز دي. موږ هغې خبرې ته چې کوم ټول هغه نه ورکوو. الله دې موږ په سمه کې عمل وکړو، نصیب کړي. واحد